دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی جیاز کې سفر کوي نو په هغې کې د مونځ وخت راشي نو د قبلې پته نه لګي نو دی به څنګه مونځ کوي، په سیټ کې به مونځ کوي که څه طریقه به اختیاروي؟ نو جواب دا دی چې کله په جیاز کې د مونځ ټیم راشي نو د هغې جیاز عملې نه د قبلې سمت معلومېدی شي، هغې کې دننه چې کوم آلات لګېدلي نو هغې قبله وغیره اطراف هغې ته واضحه وي. بیا چې کله د جیاز د قبلې په رخ باندې وي نو بیا د سیټونو میاس کې چې کومه لار ده نو په هغې کې مونځ کولو کې څه حرج نشته، او که چېرې داسې لږ غوندې کولاو ځای وي چې په هغې کې په ولاړه باندې مونځ کېږي نو په ولاړه باندې به مونځ کوي، که په ولاړه باندې مونځ ممکن نو دی په سیټ کې مونځ کولی شي، خو که په سیټ کې مونځ وکړو نو چې بیا کله د جیاز نه کوز شي نو دغه مونځ به دوباره هم کوي. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې په ورځ باندې د مونځ نه مخکې غسل کول دا سنت دی او که مستحب دی؟ او دویم تپوس دا کوي چې د جمعې په ورځ باندې د مونځ نه مخکې نوکونه کټ کول دا هم سنت دی او د نوکونو کټ کولو دپاره بهتره ورځ کومه یو ده؟ نو جواب دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ ته غسل کول دا سنت دی او د نوکونو کټ کولو دپاره په شریعت کې د ورځې څه افضلیت او بهتروالی نشته او د جمعې په ورځ باندې دا مسنون هم نه دي، بلکې نوکونو ته کتل پکار دي چې کله هغه د کټ کولو ضرورت وي نو په کټ کول پکار دي، که هغه هره ورځ وي دې دپاره څه خاص ورځ نه ده متعین جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ګیره کټ کوي یا خو هغه شیو کوي یا هغه پټه ګیره پرېښودې وي د موټي نه کم، نو داسې کس پسې مستقل مونځ کول یعنې داسې کس مستقل امام جوړول یا یو مونځ نیم کول د پسې څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې ګیره د یو موټي نه کم کټ کول ناجایز دي او داسې کول دې ته ګناه کبیره ویلی شي، او چې کم کس ګناه کبیره کې مبتلا وي نو د هغه مستقل امامت دا مکروه تحریمی دی، داسې کس پسې مستقل مونځ کول مکروه دي، تحریم ناجایز دي، البته یو وخت نیم مونځ د مجبورۍ په صورت کې هغه جایز دی. او که چېرې داسې قسمه صورت حال وي چې ټول مونځ کوونکي حضرات هغه ګیره کټ کوونکي دي نو بیا که هغې کې د یو کس مخکې شي نو بیا دا هم یو جایز صورت دی، خو مستقل طور د داسې کس امامت صحیح نه دی جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سرکاري ملازم دی، د هغه د تنخواه نه هره میاشت 1200 یا 1400 روپۍ کټ کیږي چې کال کې هغه 16-17 روپو ته رسی، بیا چې کله حکومت دی له دغه پیسې ورکوي نو په هغې باندې هغې د خپل طرف نه څه پرسنټیج لګوي او د 17-18 هزار په ځای باندې هغه ته 20-22 هزار روپۍ میلاویږي، نو دا د جی پی فنډ په نوم باندې کټ کیږي. دا سیوایي پیسې اغستل شرعي نقطه نظر سره د دې څه حیثیت دی؟ نو جواب دا دی چې د سرکاري ملازمینو نه د جی پی فنډ په مد کې چې کومې پیسې کټ کیږي نو د هغې 2 صورت دي. یو صورت دا دی چې حکومت په خپل سمی باندې هغه پیسې کټ کوي، سرکاري ملازم نه د هغې اجازت اغستی دی او نه سرکاري ملازم ته د هغې د کټ کولو د نه کټ کولو څه اختیار شته، نو په دې صورت کې دغه سیوایي پیسې چې حکومت کوم پرسنټیج ورکوي نو دا په سود کې نه راځي، د دې اغستل او د دې استعمالول دا جایز دي. دویم صورت دا دی چې کله یو سرکاري ملازم په خپله نوکرای باندې ولګي، هغه ته د حکومت د طرف نه د یو لیټر راشي، په هغې کې د سرکاري ملازم ته ویلي چې تا نه موږ د میاشتې دوره کټوتي کوو او که نه کوو، یعنې دله یو قسم له اختیار ورکي، نو که دی په خپل اختیار باندې هغې ته ووایي چې تاسو زما نه کټوتي کوئ نو بیا چې کومه کټوتي کیږي د میاشتې په سر باندې 1300-1400 روپۍ چې هغه د کال 17-18 هزار روپۍ جوړیږي، نو بیا چې په دې باندې کومې پیسې ملاویږي نو بیا د هغې پیسو اغستلو هغه پیسې اغستل پکار دي او د
بغیر د ثواب د نیت نه هغه صدقه کول پکار دی. پاغې کې د سود لګوند شایبه او مشابهت ته نو د هغې نه ځان ساتل پکار دی. او کچرې اوس یو سړی ملازم جوړیږي او هغه ته دا لیټر راغی او هغه نه تپوس وشي چې تا نه موږ دا جی بي فنډ دا پیسې کټ کوو که نه کټ کوو، نو احتیاط په دې کې دی چې د هغې له اجازت ورنکړي او دا د ده نه کټ کېږي. دا ملګری تپوس کوي چې د وصلې کاروبار جایز دی او که ناجایز دی. نو جواب دا دی که د قانون اجازت نامه موجود وي او د قانون څه پابندي نه وي نو بیا د دې کاروبار کولو کې څه حرج نشته، دا جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې موږ ریل ګاډي کې سفر کوو او په ریل ګاډي کې موږ مونځ په ولاړه نشو ادا کولی، نو سیټ باندې په ناسته موږ مونځ وکړو، نو اوس به دا مونځ دوباره کوو او که به نه کوو. نو جواب دا دی چې ریل ګاډي کې عموما مونځ په ولاړه باندې ادا کېدی شي، خو که چېرې تاسو مونځ نشئ کولی د څه عذر د وجې نه په ولاړه باندې او د مونځ ټیم درنه ومځي، نو تاسو سیټ کې په ناسته باندې مونځ کولی شئ په دې شرط باندې چې قبلې ته په اول کې په شروع کې مخ وي. نو چې کله تاسو دغه مونځ په ناسته باندې په سیټ کې وکړو نو بیا چې کله ګاډی ودرېږي تاسو کوز شئ موقع درته میلاو شي نو دغه مونځ به دوباره کوئ. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی اودس وکړي او د هغې نه پس بیا هغه ګیره په بلیډ باندې کټ کړي، نو په دې سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي. نو جواب دا دی چې په بلیډ سره ګیره کټ کول یا د یو موټي نه کمه ګیره ساتل دا اگر چې ناجایز او حرام دي، دغه ګناه په خپل ځای باندې دی، خو لیکن د اودس په حالت کې ویښته کټ کول یا نوکونه کټ کول یا ګیره کټ کول په دې سره اودس نه ماتیږي. تر څو پورې چې د کټ کولو په وجه باندې که څه وینه وغیره راوځي نو بیا به هغه وینې سره اودس ماتیږي، خو لیکن ویښتو کټ کولو سره اودس نه ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ په ځای کې عیسایان پاتې کیږي او هغوی موږ سره غم خادي کوي، مړه ژوندی کوي. اوس په هغوی کې غمونه شوي دي، 3 کسان اکسیډنټ کې وفات شوي دي، نو موږ هغوی له دعا لتلی شو او که نه شو تلی. نو جواب دا دی چې غیر مسلم سره تعزیت کولو کې څه مسله نشته، چې هغوی کې غم وشي نو هغوی سره غمرازی لتلل دا جایز دي، خو لیکن هلته به دعا نه کوي ځکه چې هغه مړی غیر مسلم دی او غیر مسلم دپاره د بخښنې دعا کول دا ناجایز دي. که د دعا کولو نوبت راشي نو دی چې دعا کوي نو دی هغه ژوندو خلقو ته د هدایت دعا وکړي چې الله پاکه دی له هدایت ورکړي، دا چې کوم ژوندي دي او دی اسلام ته مایله کړي، دی ته اسلام نصیب کړي، نو ژوندو ته دعا کولی شي، خو لیکن مړي ته دعا هغه ناجایز ده. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بهر ملک کې نوکری کوي او هغه د ډیلیوري کار کوي، یعنی مختلف اشیا خلقو ته هغه کور ته رسي، نو چې کله دی مختلف سامانونه وړي نو په هغې کې دا چرګان وړي. اوس دغه چرګان خو ظاهره خبره د انګریزیانو غیر مسلمو خلقو حلال کړي وي، هغه خو مردار دي، نو د دې په وړو کې چې دی کله هغې نه پیسې اخلي نو دغه پیسې اخیستل جایز دي او که ناجایز دي. نو جواب دا دی چې په دې کې څه حرج نشته، دغې چرګ خوړل حرام دي، ناروا دي، ځکه چې دا مردار دی، خو لیکن د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کولو باندې مزدوري اخیستلو کې څه حرج نشته. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس سپینه ګیره ده او هغه هغې له تور یا سور رنګ ورکول غواړي، نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی لومبی خبره خو دا ده چې ګیرې له رنګ ورکول جایز دي، خو صرف خالص تور رنګ ورکول دا حرام او ناجایز دي. نو که دې تور رنګ سره بل رنګ ملاوي د هغې نه براون کلر جوړیږي یا ته زیړ جوړیږي یا ته نسواري جوړیږي یا توربخن جوړیږي یا سور جوړیږي، نو دا جایز دي، خو لیکن خالص تور رنګ ورکول دا ناجایز او حرام دي. دویمه خبره دا ده چې ګیرې له ویښتو له رنګ ورکول دا جایز دي،
خو په دې شرط باندې چې د غرض دوکه نه وي. که چېرې یو سړی مثال په تور داسې وي چې هغه بوډا وي او هغه ځان له یو ځای کې رشته کول غواړي او هغه ویښته تور کی او د هغه غرض دا وي چې خپل ځان هغې ته ځوان شو کی او په حقیقت کې دی ځوان نه وي، نو چونکې دا د دوکې یو خبره ده، نو بیا به دغه صورتحال کې ناجایز وي. او که دغه صورتحال نه وي عامو حالاتو کې، نو که بوډا وي او که ځوان وي هغه دپاره ګیرې له رنګ ورکول دا جایز دي په تیر شوي تفصیل مطابق. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بهر ملک کې مزدورۍ له تللی دی، هلته د یو یهودي بکري ده، په هغه بکرۍ کې حلال اشیا خرڅیږي، نو د دغه یهودي سره په دغه بکرۍ کې مزدوري کول او د هغه نه تنخواه اخیستل جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی که چېرې د دغه کس او د دغه مسلمان کس په نوکرۍ کولو کې، د یهودي په نوکرۍ کولو کې د ده څه ذلت نه وي، ذلیله ورته نه ګوري، ذلیله کوي یې نه، نو بیا په دې کې څه حرج نشته او یهودي سره نوکري کول بیا جایز دي او د هغه نه تنخواه اخیستل هم جایز دیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د مسلمان دپاره د شکونو ښکار کول او د هغې خوراک دا جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې د شکون ښکار کول او د هغې خوراک دا حلال او جایز دیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس جنازې له راغی، د هغه نه یو یا دوه تکبیرونه شوي دي او د امام سره په جنازه کې شریک شو، نو دی به څه طریقې سره جنازه کوي؟ نو جواب دا دی چې کله یو بنده جنازې له راشي او هغه ته دا پته وي چې امام په دویم یا دریم تکبیر کې دی، نو دی به هغه تکبیر کې امام سره شریک شي او اخکه دعا به وایي. که درود شریف امام وایي نو دی به درود شریف وایي، که امام ورپسې دعا وایي اللهم اغفر لحینا و میتنا، نو دی به دغه دعا وایي. او چې کله امام سلام وګرځوي نو بیا به دی صورتحال ته ګوري، که چېرې خلق له ولاړ وي او زر کټ نو چتیږي، نو دی به هغه خپل فوت شده تکبیرونه هم ووایي او پکې به چې کومې دعاګانې دي نو هغه به هم ووایي. او که نه کټ اوچتېدو خطره وي نو دی به بس صرف الله اکبر الله اکبر چې څو تکبیرونه شوي وي هغه عمره به الله اکبر ووایي او سلام به وګرځوي. او که چېرې دی راغی او دته دا پته نه وه چې امام په کوم تکبیر کې روان دی، نو دی به امام سره شامل شي او چې الله اکبر به ووایي، نو که امام هر څه وایي نو دی به سبحانک اللهم دا به ووایي. چې امام بل تکبیر وکړي نو دی به ورپسې درود شریف وایي، او که امام سلام وجر باسي نو بیا به په دغه طریقه باندې دی هغه باقي تکبیرونه ادا کوي. که موقوه او کټ نه اوچت شوی نو دی به هغه دعاګانې هم وایي، او که کټ اوچتېږي نو صرف الله اکبر الله اکبر به ووایي او سلام به وګرځوي. دا ملګری تپوس کوي چې دا قرآن پاک کې د تلاوت 14 سجدې دا لازم شوي دي، نو د دې د لزومیت څه سبب دی؟ نو جواب دا دی چې په دې کې څه آیاتونه داسې دي چې هلته کې د سجدې والا لفظ راغلی دی او الله تعالی د سجدې حکم فرمایلی دی. نو هلته چونکې د سجدې حکم دی نو ځکه سجده تلاوت واجب شوی ده. او څه آیاتونه داسې دي چې هلته کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې سجده هم کړې ده، د سجدې حکم هم بیان فرمایلی دی، او په دغه سجده کولو باندې نبی علیه الصلاة والسلام مواظبت او همیشوالی هم بیان فرمایلی دی. بعضې ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام صرف امر کړی دی، بعضې ځای کې مواظبت بیان فرمایلی دی، نو دا د لزومیت هغه سبب دی. دا ملګری تپوس کوي چې په یو بازار کې یا مارکیټ کې د مخکې نه د فروټو دکانونه دي، به طور مثال اوس یو بل کس راځي او هغه هلته کې د فروټو دکان کولاوي، نو زاړه دکانداران هغه ته وایي چې ته به دلته دکان نه کولاوي، ځکه که تا دکان کولاو کو نو زمونږ ګاګ او روزي به متاثره کیږي. نو وړومبنی تپوس دا دی چې د راتلونکي کس دپاره په دغه مارکیټ کې دکان کولاول جایز دي او که نه؟ او دویم تپوس دا دی چې د دغې زړو دکاندارانو دپاره
دا حق شته چې هغه د منع کی او که منع نه کی. نو جواب دا دی چې اسلام کې په شریعت کې د کلاو مارکیټ تصور دی او اسلام مزاج دا دی چې مارکیټ ته د یو سیز ډیر دکانونه راوځي، ډیر خلق راوځي چې سوره هغه تقابل او کمپټیشن سیوا کیږي دوره به عوامو ته فایده ملاویږي. نو د دغه راتلونکي کس نه بلکې د نورو کسانو الته کې دکان کولاول د شریعت په نظر کې جایز نه بلکې بهتر دی او د زړو دکاندارانو د پاره دا حق نشته چې هغه د غرا روان کس له منع کی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د یو کار باره کې داسې قسمه الفاظ وایي که دا کار ما وکړ یا زه د فلانکي ځای ته لاړم نو زه به کافر یم. نو آیا دا د قسم والا الفاظ دي او که نه دي؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه کس دغه کار وکړ چې د کم نه دا د کافر لفظ ویلی دی نو دې سره به د قسم کفاره ورکوي. دا د قسم والا الفاظ دي، په دغه کار کولو سره به گویا د قسم مات شي انو دې به د قسم کفاره ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه په عدت کې دا د هغې پلار یا مور وغیره وفات شي نو دا د هغې خوا ته تلی شي او که نشي تلی. نو جواب دا دی چې دغه شانتې قریبي رشته دار که هغه پلار وي که هغه مور وي او هغه وفات شي نو چونکې دا انتهایی قریبي رشته دار دي نو د دی هغه غمله او د دی هغه کتوله تلی شي، خو بیا چې کله څنګه جنازه اوچته شي نو دی به واپس کور ته راځي، د هغې نه پس به هلته کې بیا نه ایسارېږي. دا ملګری تپوس کوي چې دلته سعودي عرب کې د نیټ یو پیکج کیږي او هغې کې یو خاص طریقه وي چې هغه طریقه باندې عمل وکړي نو بیا یوټیوب او فیسبوک او میسنجر ایمو واتساپ وغیره ټول استعمالولی شي. نو دی وایي که یو کس بل ته دغه طریقه وښیي او د ده مقصد دا وي چې دی به کور کلي سره خبرې کوي نو زه دته به یو سهولت میلاو شي او بیا هغې په ذریعه باندې بېهوده ویډیوګانې وغیره ګوري نو د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې د دې اصل دارومدار د انسان په نیت باندې دی چې تاسو نیت صحیح وي هغه ته په دې نیت باندې تاسو وښیئ دغه طریقه چې دی به دته به سهولت میلاو شي، دته به بچت وشي، که دی کور سره خبرې کوي نو بیا خو څه حرج نشته. او که نه نیت دا وي چې دی به په دې باندې ناروا څیزونه وګوري نو بیا ظاهره خبره ده دا د ګناه والا عمل دی. نو د دې دارومدار هغه د انسان په نیت باندې دی چې نیت صحیح وي نو ګناه پکې نشته، که نیت غلط نو بیا پکې ګناه شته. دا ملګری تپوس کوي چې عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې د ماښام نه پس واړه بهر نه راوباسل پکار. نو آیا د دې خبرې په شریعت کې څه اصل شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث ته مشکات شریف کې موجود دی، په هغې کې فرمایي چې کله د ماښام تیاره خورېږي نو دا شیطانان او دا پریان خورېږي د خپلو مضمومو مقاصدو د تکمیل دپاره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څه ټیم دا تیاره خورېږي نو په دغه ټیم کې تاسو خپل واړه دننه ساتئ، دی بهر ته مه راپرېږدئ. نو دغه حدیث پاک موجود دی، دغه د دې خبرې اصل دی، دا خبره صحیح ده. دا ملګری تپوس کوي چې کله د مازدیګر اذان وشي او مونځ ته لا ټیم وي نو بنده نفل کوي. نو که چېرې یو سړی د جومات نه بل ځای کې وي، جومات کې نه وي، نو د مازدیګر مونځ نه مخکې نفل کولی شي او که نشي کولی؟ نو جواب دا دی چې دا نفل هر ځای کې جایز دي، که جومات کې وي نو جایز دي، که په بل ځای کې وي، کور کې وي، په دیره کې وي، په هر ځای کې چې وي نو نفل جایز دي، په دې کې څه مسله نشته، بالکل کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې په شپه باندې سوره ملک ویل دا په حدیث کې راغلی دي او که نه دي راغلی؟ دا صرف د جمعې په شپه باندې ویل دي او که هره شپه ویل دي؟ نو جواب دا دی چې د سوره ملک، سوره الف لام میم سجده،
د دې دوانو هر شپه ویل په احادیثو کې راغلي دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام روټینو او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو معمولو چې هغه به د ماښام او د ماسخوتن ترمنځ دا دوه سورتونه خامخا وي او فرمایل وي چې څوک دا وایي الله تعالی به ول د قبر د عذاب نه نجات ورکړي او فرمایي چې چری نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به دا سورتونه پاتې شو ماښام او ماسخوتن میس کې به اونو ویلې شو نو بیا به د ماسخوتن نه پس وي نو دا هر شپه ویل پکار دي دا د دې اثر دا دی چې الله تعالی به انسان له د قبر د عذاب نه نجات ورکړي دا ملګری تپوس کوي چې د قیامت پر ورځ باندې به د ذرې حساب کتاب کیږي د وړې وړې خبرې به حساب کیږي نو که چېرې سړی په لاره باندې ځي او د یو پټي یا د یو کس د ونې نه معمولي غونې تیلڼ کې راوشو کوي چې د هغه پې نه نقصان کیږي او که هغه ته پته ولګي نو هغه پې خفه کیږي نه نو د دې مسلې څه حل دی نو جواب دا دی چې د قیامت پر ورځ باندې به د وړې وړې خبرې حساب کیږي دا خبره په خپل ځای باندې د غور قابله ده قرآن پاک کې چې الله تبارک وتعالی څه فرمایلی دي نو هغه داسې دي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چې چا د ذرې عمره نیکی کړې وي یعنی ښه عمل کړی وي نو هغه به هغه ویني او که چا د ذرې عمره خراب عمل او ګناه کړی وي نو هغه به هغه ویني د ذرې د عمل د لیدو خبره ده او الله جل شانه به انسان ته د هغه هر یو عمل خی باقی حساب کتاب هغه که چا سره شروع شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې که چا سره په صحیح معنو کې الله تعالی حساب کتاب کوي نو داغه بچ کېدل هغه نشته هغه نشي بچ کېده نو د ذرې عمل د لیدو خبره ده او باقی عائشه رضی الله عنها نه روایت ته فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با مونږ ته فرمایل چې تاسو د الله تعالی نه سوال کوئ چې الله پاک مونږ سره آسان حساب کتابو کی نو عائشه رضی الله عنها ورته فرمایل چې حضرت آسان حساب کتاب څه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله تعالی انسان ته د هغه هر یو عمل خی او آخره کې ورته وی چې ما ته معافي وکړه نو د حساب کتاب معامله مشکل ده حساب کتاب د ذرې دا ډیر زیات ګرانه معامله ده الله تعالی د ټولو ته اسانه کی خو چې په کوم سیس باندې چاته نقصان نوي نو دا غي حساب کتابوم نکېږي البته صرف هغه کې به هغه عرض اعمال ورتوي د عمل پیش کېدل وي چې هغه ته عمل خول شي چې تا دا کړی دي د دې ګناه دی د دې ثواب دی د دې نه ګناه شته نه ثواب شته او باقی الله تعالی نه به د خیر سوال کو الله پاک نه به د مغفرت او د فضل او د احسان سوال کو الله تعالی د ټولو سره د رحم او د فضل والا معامله فرمایي دا ملګری تپوس کوي چې دا تسبیحات فاطمی هغه کې دوه قسمه خبرې مونږ اورو چې سبحان الله 33 بار دی الحمدلله 33 بار دی او الله اکبر بارکی یو دا اورو چې دا 34 بار دی او یو دا اورو چې هغه 33 پیری دی او لا اله الا الله وحده لا شريك له دا دعا ورسره ده انو چې کوم خبره صحیح ده نو جواب دا دی چې ابو داود شریف کې دوه قسمه روایتونه منقول دي نو د دې وجنه که څوک الله اکبر 34 پیری وای نو صحیح ده او که څوک 33 پیری وای او یو پیر وسره دغه دعا وای نو دوه خبرې د حدیث مطابق دي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس چا کار ملمشي او د هغه قربا رزق مکمل طور حرام وي او هغه قربا د تسشی کی دي نو د حرام رزق نه د بچاو د پاره هغه ته دا وای چې زما روزه ده او د پړه کې دا نیت وی چې زما د دې حرام رزق نه روزه ده او زدا نه خورم نو د دې شرعي حیثیت څه ده نو جواب دا دی چې په داسې قسمه موقع کې چې کله د حرام نه د بچاو ضرورت وي نو داسې قسم توریه کول دا جایز دي چې د متکلم یعنی د ویون کې یو مطلب وي
او د اوریدونکي بل مطلب وي او د اوریدونکي د مطلب مطابق هغه مطلب جدا وي، خو لیکن د ویونکي چې کوم مقصد دی نو هغه مقصد د هغه پړه کې صحیح مقصد دی، نو داسې حرام نه د بچاو د پاره داسې قسم الفاظ ویلو کې څه حرج نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې په کورونو کې زنانه اسری کوي نو هغې د پاره جانماز غوړول دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې جانماز چونکې د مونځ د پاره استعمالیږي او د مونځ داسې اهمې فریضې سره د دې جانماز یو نسبت دی، نو اگر چې د نورو مقاصدو د پاکو او جایز مقاصدو د پاره جانماز استعمالول په دې کې څه حرج نشته، خو که چېرې نوره کپړه موجود وي او د اسرای د پاره متبادل انتظام کېدی شي نو جانماز نه دی استعمالول پکار، او که د ضرورت په وخت کې جانماز استعمال کړی شو نو په دې کې څه ګناه نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په موبایل کې قرآن پاک ډاونلوډ کړی دی او هغې کې تلاوت کوي، په دغه موبایل کې ویډیو یا آډیو ګانې دي نو هغه پې اوري، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې ویډیو یا آډیو ګانې اوریدل دا اسې ګناه کبیره دی، سخت ګناه دی، او بیا په قرآن پاک چې کله موبایل کې ډاونلوډ کړی شي نو بیا د بې ادبۍ هغه احتمال او د هغې هغه پهلو نور زیاته مضبوطه شي، نو ګناه کې نورم شدت راځي. نو پکار دا ده چې که قرآن پاک یو سړی موبایل کې نه ډاونلوډ کوي هغه خپل موبایل د داسې خرافاتو او د داسې ناجایز او د حرامو څیزونو نه پاک ساتل پکار دي، او چې کوم کس قرآن پاک ډاونلوډ کی نو هغه د پاره بالخصوص د دې خبرې اهتمام پکار دی چې هغه قرآن پاک په کوم موبایل کې وي چې دغه څیزونو نه خپل موبایل پاک وساتي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بهر ملک دی او د هغه هلته کې یو هندو سره ملګرتیا جوړه شوې ده، نو هغه چې کله سکور کې سالن وغیره پوخ کې او دلی راړي نو د ده دپاره د هغې خوراک څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې هندوانو سره غیر مسلمو سره چې کوم د زړه والا تعلق دی، د زړه والا محبت دی، نو د هغې نه زمونږ په دین او شریعت کې منع راغلی ده. د هغې خوراک خوړل او د هغې څښاک استعمالول په دې کې څه حرج نشته، خو په دې شرط باندې چې یو خدا چې هغه د علالي والا غوښه نه وي، ځکه چې هغې کوم څاروی علالۍ یا چرګ علالۍ نو په هغې باندې هغې کلمه نه وایي، نو هغه زموږ دپاره مردار سیز دی. او دویم دا چې هغې دا اطمینان وي چې دی به په دې خوراک کې څه ناپاک او پلید شی نه اچوي، نو بیا د هغې په خوراک کې څه حرج نشته، خو به هر حال که د دې نه احتیاط کیدی شي نو احتیاط کول بهتر دیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس معذوري او هغه امامتۍ سره مونځ کوي نو هغه د صف آخر ته کینی چې د صف کې خلل را نشي، نو کله ناکله داسې وشي چې امامتي ختم شي مونځ وشي خو هغه صف ډک نشي او د دغې معذوره او د نورو مونځ کوونکو منځ کې فاصله موجود وي، نو په دې صورتحال کې د دغه کس معذور کس مونځ کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې که معذور کس هغه په ناسته مونځ کوي نو هغه له د صف آخر ته کېناستل دا ضروري نه دي، بلکې چې کوم ځای کې هغه ته د ناستې ځای میلاویږي نو هغه ځای دې کینی. اگر که هغه د خلقو په میاس کې راځي په دې سره په صف کې خلل هم نه راځي او په دې سره د مونځ کوونکو په مونځ کې او په صف کې څه فرق هم نه پرېوځي، نو دله د صف آخر ته کېناستل نه دي پکار، بلکې چې کوم ځای کې خلق ختمیږي هغه ځای دې کینی. خو که چېرې یو کس داسې کېناسته نو مونځ کیږي، خو لیکن دا طریقه د جماعت د آدابو د هغې نه خلاف ته، نو د دې نه احتراز پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سفر کوي، اوږد سفر دی او هغه سره په ګاډي کې هندوان او غیر مسلمه خلق وي او د ګاډي د پارکینګ څه بندوبست نه وي او د ماښام ټیم وي، دغه کس په اودس کې وي،
نو د گاڑی کې په ناسته ناسته باندې موس کوي د قبلې پته ورته نه لګي نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله د فرض موس ټیم وي او د بنده او دس وي د گاڑی کې وي نو لومبه کوشش د خپل امکانی حد پورې دا پکار دی چې د گاڑی ودري او کته کوشي او منځو کې که دغه ممکن نه وي نو بیا به د گاڑی کې په ناسته باندې موس کوي او چې کله د دغه موس په ناسته باندې وکي او بیا د هغې نه پس د کوشي دغه موس به دوباره په صحیح طریقه باندې بیا کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د سحر موس قضا شي او د نور خطو نه پس بیا کې نو سنت به ورسره کې او که به نه کې؟ نو جواب دا دی چې کله د سحر موس د بنده نه قضا شي او په دغه قرض باندې یې کوي د نور خطو نه پس او د ماسپخین نه مخکې نو سنت به ورسره کوي. 2 رکعاته به سنتو کې 2 رکعاته به فرضو کې او کنه د ماسپخین ټیم داخل شو او د هغې نه پس بیا کوي نو بیا به صرف فرض قضا کوي، سنت به ورسره بیا نه کوي.